نیوز له ډېر شکریه ادا کوم. هغې نه بعد لیډ ایڈمنسټریشن والا چې دلته کې موږ سره لیډ فیسټیول په نوم یو ایونټ ارینج کړی دی. نو که دلته تاسو وګورئ دې ایونټ کې مختلف سټایلونه موږ سره ملیږي. بکس سټایل دی، کلچر سټایل دی، ماډل دی، پروجیکټ آرکیټیکچر ایټسټرا، گیمنګ سټایل دی موږ سره. او دې نه علاوه سټوډنټانو مختلف ساینټیفیک څیزونه جوړ کړي دي او موږ کوم تاریخي څیزونه دي لکه تاج محل دی، کندهار ایټسټرا، برج خلیفه وغیره مختلف څیزونه یې جوړ کړي دي. او هغې سره سره ټول هغه یو دا نوی سټیپ یې اخیستی دی چې موږ په سکولونو کې کومې ادارې دي هغې کې یو داسې سیسټم سره انوالډي کېږي چې یو روایتي ترتیب دی، بس یو شی راته بل شی راته. خو نن موږ یو داسې سیسټم وکړو چې زموږ سټوډنټان جدید ماډرن زمانې سره اډاپټ شي. او دې سره سره تاسو مختلف کتلی شو دا شانتې ایونټ سټوډنټانو کې جذبه پیدا کوي، ماډرن سوسایټي سره اډاپټیشن کوي او مختلف اړخونو سره دا سټوډنټان بلدوي. لیډ سکول اینڈ کالج کې د پاکستان ټیچر یم. لیډ سکول اینڈ کالج د کواد په خاورې یو سکول دی چې هغه خپل ویژن او میشن لري. ویژن او میشن یې دا دی چې سټوډنټان او دغه معاشرې کې نالج، پیس او هیومینټي پروموټ کړي. نو د پروموټ کولو دپاره لیډ سکول اینڈ کالج مختلف وختونو کې مختلف ایونټس را جوړوي. چې نن د لیډ فیسټیول اینډ ټیلنټ شو په نوم یو ورځنی پروګرام را جوړ دی. او دغه پروګرام واحد موخه ټارګټ او ایم دا ده چې سټوډنټانو دپاره یو داسې پلیټفارم ورکړی شي چې هغو تخلیقي چې کوم صلاحیتونه دي هغه پالیش شي. یعنې د سټوډنټانو ته داسې موقع ورکړی شي چې دوی خپل کریټیکل او چې کوم د دوی والا کریټیو سکلز دي هغه دوی ډیولپ کړي. یو پروګرام را جوړ دی او د واحد چې کوم دغه د مو موخه او د مو چې کوم ټارګټ دی هغه دغه دی چې سټوډنټان هیڅ طرف ته مایل شي، هیومینټي طرف ته مایل شي او سټوډنټان چې کوم دي خپل نالج هغه یوټیلایز کړي. ډېره مننه. نن موږ ته لیډ په نامې باندې یو فیسټیول ارینج کړی دی او دغه فیسټیول موږ ته هر کال باندې داسې اکټیویټي ارینج کېږي چې دا د سټوډنټ ټول ورلډ ته یو ښه ایمیج ورکولی شي. تاسو ګورئ چې زه نن کوم سټاک کې اداره زموږ سره کلچر هیریټیج دی. دې کې هر قسم د پښتو روایتي سامان یخی دی. دا دنیا ته میسج ورکوي زموږ نیو جنریشن چې کوم سره دې نه خبر کړو. او د پښتنو کلچر چې کوم څه دی موږ سره یو ډایورس کلچر دی. دا په هر کال دې کې حقیقي لکه ارینج کېږي موږ سره او دې فیسټیول سره مو ولا ریزلټ دی هم او افن میسج د ټولو خلکو ته تاسو نن دې سره تللی شو. د پښتنو روایتي شان وګورو چې دې نه تاسو خلک خبر کړو. دا نورو خلکو ته هم پکار دی چې داسې اکټیویټي ارینج کړي چې هغوی خپل سټوډنټان چې کوم څه دي هغوی کانفیډنس راولي. بک فیر کې ولاړ یم ځکه بکس دي موږ نن سبا کا څومره نالج دی ټول هارډ فارم سره د صاحب فارم کې څوک نه پړوي. نو کوم غواړو چې موږ هیڅ نه ځان خبر کړو نو موږ ته پکار دا پکار چې موږ بکس پړاو کړو. ځکه چې بکس ډېر څه لیکلي دي، ډېر څه نالج دی کې دغه مې لیکلي دي چې a room without book is like a body without soul. مطلب یو کمره بغیر د بک دا چې لکه یو باډي بغیر د روح وي کنه. زما نوم عبدالرحیم افضل د لیډ سکول اینڈ کالج پرنسپل. مو هر کال کلچر بیس باندې ایونټ کوو. فرست ټایم باندې مو لیډ کلچر ډے، بیا لیډ ایکسپو، دې ځل باندې لیډ فیسټیول. دې کې مو بالکل هایبرډ فیسټیول دی، بکس دی پکې، کلچر ایونټ دی، فوډس دی، ساینټیفک انوینشن دی، ایکسپو ټایپس میټیریل موږ شامل کړی دی. او د دې مطلب دا دی چې موږ پښتون کلچر خلکو ته وښیو چې زموږ کلچر امن نه ډک دی، زموږ کلچر موږ ته امن ښیي، زموږ کلچر موږ ته اتفاق اتحاد کوي. او بل څه کوم ایکسپو ټایپ کوم اکټیویټیز ماشومانو کوم څیزونه جوړ کړي دي د دې مطلب دا چې زموږ کام کې تخلیقي صلاحیت ډېر زیات ده. که چېرته مو خپل ماشومان صحیح طریقې سره لیډ کو په دې کې د فیوچر لیډران شامل دي، دې کې فیوچر لا ډاکټر انجینیر شامل دي، بهترین انسانان شامل دي. نن په لیډ سکول کې د لیډ فیسټیول نامې سره یو ثقافتي میله انعقاد شوی چې دې کې سټوډنټانو ته مو موقع ورکړې وه لکه مو لیډ دا روایت دی چې موږ هر کال
سټوډنټانو ته نصاب سره سره غیر نصابي سرګرمیانو مو یو موقع ورته ورکوو د سټوډنټانو والا کوم دوی والا صلاحیتونه دي هغه اجاګر شي دوی والا ایکسپوژر وشي د دې کې نن مو سره ثقافتي سټال لګېدلی څنګه کې مو کوم کلچر و کلچر مونه مطلب ناپید کېږي لګیا دی او مو خپل کوم والا روان نسل دی دې ته مو کلچر والا هغه نن مو ورته خپل کلچر وښیل چې مو دا کلچر دی مطلب چې کومو قومونو خپل کلچر پرېښی وي هغه قومونه همیشه ناکام شوي نو موږ به خپل ماشومان خپل سټوډنټان خپل کلچر سره مطلب کنیکټډ ساتو ورپسې نه چې سټوډنټانو خپل صلاحیتونو مظاهره کړي او هغه یې لګولي سټالونه یې لګولي خپل سټالونه یې جوړ کړي ساینسي موډل یې لګولي وي نو دې سره سټوډنټانو کې یو کانفیډنس راسي یو هغو له کوم پټ صلاحیتونه وي هغه ورسره اجاګر کېږي که ثقافت کلچر منعقد شوی دی د لیډ سکول اینډ کالج کوهاټ کې نو سر مو ته هغه اعلان کړی چې فیسټیوال پروګرام به انعقاد کوو نو بیا مو الحمدلله زما سره دوه درې ملګري وو بیا موږ یو حجرې والا کنسپټ مو سره و نو الحمدلله مو پرون 11:30 بجې پورې کوشش کړی و الحمدلله مو ډېره زبردسته حجره تیاره کړې ده د وختي نه تر اوسه پورې ډېر زیات رش و خلک به راتلو تصویران به ورکړي وباسي اوس هم لګیا دي وباسي او الحمدلله مو د دنیا ته یو دا پیغام ورکوو چې پښتون په کلچر کې دهشت کوم څه نه دی مو له تاسو دا وګوره دا ساده سامانونه مولا په معاشري کې هر څه ساده دي پښتنو په کلچر کې دهشت بالکل شته هم نه موږ امن پسند خلک یو امن غواړو و ان شاء الله امن به کوو د لیډ سکول اینډ کالج کوهاټ زنده باد معلوم عبدالله دی او کلاس نهم کې سبق وایم د لیډ سکول اینډ کالج کوهاټ کې زموږ نن سره بشي نه جوړ کړی دی او هاي امکانه بل چې دې سره یو ځکه په اوبو دی او بل ځکه پټرول دی ډېر کم خرچې سره او ډېر پریشر سره اور دا وباسي که نه دې ته مې سمپل دوه ډبې دي او دوه پیپونه متلي دا ګلیکوز والا پایپ دی ډریپ چې کوم وي که نه او دا بل مې جوړ کړی اټومیټک واټر سینسر دی دا دې سیز سره کنورټ کېږي او د ټینکۍ په سر کې لګي د کلپ سره کېږي دا چې کله دې سره راښه شي نو د دوه میخونه دي چې اوبه راوکړي د یو بل ته به کرنټ پاس شي دې کې چې کرنټ پاس شي دا سیرن دی دا به هارن بجاو کړي نو دې دا مطلب شو چې اوبه راوخوتې او ټینکۍ ډکه شوې ده او اوبه د سپیډونو ډېره بچ کوي او دې کې به موږ اوس درته پریکټیکل دا وښیو لکه عوام ده دې ته که پریشر زیات شي دا میټل والا شیټ هم کټ کوی شي اوس دې والا پریشر شته نه موږ سره داسې ساله ملاو نه شو موږ ته که پریشر زیات شي دا میټل شیټ کټ کوی شي My name is Hamid. I am student of the Lead School and College Cohort and in grade 9. دغه مو یو پروجیکټ جوړ کړی دی چې دغه نام دی ګنداره تهذیب دغه مو د مخکینو تهذیب والا مو له یو پیغام دی چې مخکې خلکو به په څرنګه ژوند تېرولو د 1500 قبل مسیح نه دغه جوړ دی دلته د هندومت والا کم مذهب دی هغه پټې کېدلو هندوانو ټوله دلته یو عبادتګاه وه هغوی به دلته هغه کولو خپل عبادت به یې کولو دلته به دوی خپل بوټان ایښي بوټانو ته به تللو سجدې به یې لګولې کله به یې څه منت ومنلو نو بیا به دلته راغلو دا نه به ګمبتونه دا نه به هغه لکه موږ مسلمانان څنګه خانه کعبې له چې همداسې به دوی دلته راغلو طوافونه به یې ترې کولو نو دلته به دوی والا خپل بوټان وو دا مخکینو زمانو والا شیانې دي چې دغه د مخکې زمانې 1500 قبل مسیح نه دي دغه والا ډېر زیات چې وشو په خپل حالات باندې دي او بس دغه موږ خپل تهذیب ولې هغه والا میسج راکوي تhank you sir جی thank you نن د مو والا کوم دغه سټار لګېدلی ده د فوډ په باره کې لګېدلی دی د فوډ په باره کې د دې والا مو والا مطلب دا دی چې کوم دغه فوډ مو والا دا مو یخې دي کوم د مخکې زمانو والا دي هغه کې چې کوم خلک هغه صحتمند دي چې کوم دغه فوډ نن سبا مو والا کوم ټمپرري فوډ راوتلي دي همدارنګې کوم هغه سره انسان ته یو نقصان رسېږي کوم کیمیکل وي هغه کې کوم د مسالې حساب کتاب وي همدارنګې مو د مخکې زمانو والا کوم فوډ مو استعمالوو همدارنګې صفا غوړي شو دغه والا یا د چاول وغیره دا شی کوم د کوم دا د ګور والا فاصل د دې د وجې نه زموږ والا کوم انسان والا صحت و هغه مو کامیاب و یعنې هغه به مخته ښه صحیح انسان مې صحتمند و همدارنګې مخکې خلک به عمرونه هم د وجې سره زیات و د هغه والا کوم عمر و هغه به زیات باندې ټول نول خو موږ د سنجو ټي وي ډېره شکریه ادا کوو چې هغوی دلته راغللو
او نن د لیډ فیسټیوال په نامې سره چې کوم پروګرام انعقاد شوی دی کوریج یې ورکړ. تھینک یو سو مچ. هغه نه بعد مونږ ګورو دا د سټوډنټانو د ریزلټ ټایم وي په دې ټایم کې ریزلټ ډے کېږي پیرنټس ډے کېږي مختلف سکولونو کې. نو مونږ یو سوچ وکړل چې هغه روایتي ریزلټونه به د سټوډنټانو نه وباسو یو ماډرن ټایپ یو بهترین یو کریټیو سوچ ورکړو. دې ته مو لیډ فیسټیوال نامه ورکړله. په دې لیډ فیسټیوال کې تاسو کتلی شو په دې کې مونږ کلچرل هیریټیج یو سټال لګولی دی چې مونږ خپلو خلکو ته خپل کلتور وښیو چې د پښتون کلتور د امن علامت دی د امن پیغام دی. پښتون کلچر چې دی دا یو ډایورس کلچر دی یو ملټي کلچر دی. د دې هر یو څیز نه مونږ ته د امن پیغام رسي. دا څومره ناظرین دي ټولو ته به زه یوه خبره وکړم چې مونږ یو سټال لګول لیډ ډیجیټل کمپیوټینګ ورډ. په دې کې مونږ خپل سافټویر دی www.lead.edu.pk دا سافټویر دی. په دې کې هر سټوډنټ د خپل آی ډي ورکړی دی هر پیرنټس د خپل آی ډي ورکو هر ټیچر به خپل آی ډي وي هغه به د سټوډنټ ریزلټ په هغه کې اپلوډ کولی شي او ورسره سټوډنټان خپل ریزلټ چې دی شپې کور کې هم کتلی شي آنلاین. نو دا یو نوی سوچ دی په دې ټول KPK کې یو کوهاټ یونیورسټي سره دی او سره لیډ سکول اینډ کالج کوهاټ کې په دې کې سپورټس میرا لګېدلی دی او سره آرکیټیکچر اینډ ماډل انجینرینګ سټوډنټانو په دې کې خپل هغه کریټیو سکلز دي کریټیویټي دي هغه ماډلز جوړ کړي ساینټیفیک ماډلز دي په هغه کې آرکیټیکچرل ماډل دی هغه تاسو کتلی شو او ورسره نن په دې ورځ باندې پیرنټس ډے هم دی انوال ګیدرینګ دی ریزلټ ډے به مو ته ویو. هر ټیچر فرماستر د خپل سټوډنټانو والا فایلونه دلته ایښي دي کوم پیرنټس هم رسي هغه فایل ګوري کوم پوزیشن هولډر سټوډنټس دي هغه ته ایوارډ مو ورکوو سره هم ګیسټ هغه ایوارډونه ورکوي. زه به د یوه خبره وکړم په تعلیم باندې او خاص کر د دې ځای کوم سټوډنټ دي خپلې ګلالي دغو کوم تجربه لري یا دغو خپله سیټ اپ کړی دی. زه څه همیشه لاړ شم سکولونو ته نو څه کومې خمیانې وي سکولونو کې هغه بیانم که هغه استاذ ته وي او که سټوډنټ ته واجب وي. دې ځای کې ماشاءالله څه کوم ترتیب شوی دی د دې حراج تحسین زه د دې استادانو ته پیش کوم بیا څه کوم ګلالي مشرانو دغه سیټ اپ کړی دی دوی ته مبارکباد یم د دغو والدین صاحبانو د دغو کورونو ورته مبارکباد.